حرم شریف کې رش زیات وي او خلک بهر په سړکونو باندې مونځ کوي نو د حرم شریف د دې جمع دا صفونه چې ولاړي او ستا صفونه ورپسې متصل او پیوس وي نو ستا مونځ د جمع سره کېږي او که منځ کې خالي سړکونه خالي لارې وي او ته رسته ولاړې نو اکثر خلک رسته چې ولاړ دي د هغوی مونځ نه کېږي حرم شریف کې وخت تیر که او بیلمازه راغی سړکونو مونځ مه کوه دې نه بهتره ده چې ځان له کور کې مونځ وکړې مثال ضروري دی د پاره د ایصال ثواب د پاره عمره څنګه ده ته عمره وکړه ځان له او بیا ووایه چې خدای د دې عمرې ثواب ما فلاني ته بخلي دی فلاني ته مې بخلي ټول امت ته بخلي ټولو ته به ورسېږي داسې مې ویلی شي چې دا عمره زه د فلاني دپاره کومه دا هم طریقه ټیک ده او دا هم ټیک ده چې ځان له وکړه او ثواب یې ټولو ته وبخه طواف دې کو شکی مزاجې سوچه کرے میں ولګولې په کم چې د یقین راځي په هغې عمل وکړه درې دي که څلور نو درې خو دي خو څلورم کې شک دی زه دا درې دي نو څلورم پنځم شپږم ورپسې وکړه حجر اسود نه علاوه غلاف کعبه ښکلول نشته حجر اسود بخوله دا نور ځای نه ښکلول دا پکې نشته دی اور حج کی قربانی مشترکہ کی جا سکتی ہے گٹ چیلے دا یو کس دا پارا دے او که گن کسانی غوایا واغشتا اوخی واغشتا نو کسان پا یوزے کوری شی پارا حج بدل که یو بنده خپل حج کړی وي نو دی به بل حج کوي چې چا خپل حج نه کړی نو بل حج بدل دی نه کوي او چې چا خپل حج کړی دی او دی اوس پلار له حج کوي نو چې احرام صادر تو کی او منځو کی نو بیا به د عمرې نیت کوي یا الله ما د عمرې نیت کړی ما ته آسان کې د پلار نه مې قبول کی او دغه شان چې د حج نیت وتړي ما د حج نیت کړی دی ما ته آسان کې د پلار نه مې قبول کی دا حج بدل شو ستاسو نه ثواب دی د پلار دی یو حج شو او ستا لس حجونه وشو که پلار له دی حج وکړو او که د مور پلار نه علاوه بل رشته دار له نو دغه بل رشته دار یو حج شو او ستا اوه حج وشو